ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. منگا 39 آیت ورے لو سورة البقرہ اور دے دینا دی صورت دویم باب شروع دے اور د نور اکابر و د خلاصے مطابق دریم باب دے کہ سو اختلاف نو منگا اغلم بنے باب چورتا غیوی ناغ منگا تمہید گنا دو اصطلاح دا بس دے کہ لگا سانتیا دا تصنیف رنگ دے گی خکارشی اول تا منگ ویلو چې د دې صورت کم آخری باب د ناغه مشران استادان هغه باب غني مونږ هغه ته خاتمه د صورت وایو نو دې لحاظ سره لومبنه ایسه کې او په آخري ایسه کې با درې بابو نه یا ابتدا او خاتمه وي او د اکابرو په نسبت باندې په هر حصہ کې سلور بابو نه نور سفرق نشته دی بلکہ صرف دا خبر دا چې یو تمہید دے توتیا دا آخر کے یو خاتمہ دا اللہ شکر بادا کو پا دیوانی چمونگا تقریباً کال پس تقریباً لگ بگ بیاد قرآن مجید درس تکے نستو سخما دے کہ دو قرآن مجید ترجمہ باندے دیر زور راوڑو خدا الحمدللہ سورۃ النحل پورا شو الحمدللہ علی ذالک او د شپې چې کم درس کوم نه پر ځلان دي شو هغه اوس ان شاء الله کی هغه رکوع درس وي زمونږه نو اوس بکی هغه سبق لاندې شو نورم دی کې بشمیره نیمګړي کارونه الحمدللہ هم پوره شو بعضې کتابونه باندې نظر ثانی هغه مشو او د ټول لویه خبره ده چې جواهر التوحید ان شاء الله تکمیل مراحل وګړي انشاءاللہ اللہ غاڑی نوم زر چاپی دا حصہ دا باب یا بنی اسرائیل نے شروع کی گئی دا زی اتسلوی خایت پر پدے کہ خلاصے چی منگ بیانو دا خلاصے مقصد صرف دائی چی طالب علم تو قرآن مجید دا مضمون نخبر شی ترجمہ پخپل زیا حمدہ او د مضمون علم په خپل ځای هم ده دې کې اول لومبنۍ خبره هغه دارا چې دې کې بنی اسرائیل مخاطب کړي دي هغې ته 9 اوامر او 15 نواهي ذکر کړي 9 اوامر او 15 نواهي لومبنۍ امر آیت 40 کې اذکروا نعمتی اور دویم امر اوفو بعہدی سلوی خایت کے اور دریم امر وإیایا فرحبون سلوی خایت کے سلورم وآمنوا بما انزلتو مطلب درے دارے چھ نوے منزل من اللہ کتاب قرآن مجید قدی ایمان ستاسو دا پار ضروری دے پاک و ہند کے بعض علماء دا سی تیر شوی دی چې دا غی خیال دارے چې یو سړی ځان آسمانی کتاب ته منسوب کړي نو د هغه د نجات دپاره دا نه ده ضروري چې ګنده هغه د په آخري نبي ایمان راوړي یا د په قرآن ایمان راوړي دا رای غلطه ده دا لوی خلقو کړی ده او دا غلطه ده لوی خلق دی لیکن د دې مطلب دا نه چې لوی سړی د غلطیو کې نو سړی دا وایي چې آمنا وصدقنا د نس خلاف ته یو شی چې نس خلافي هغې کې منل نه ادا گستاخی هم نه ده هر وخت خلک کابر
نه نیغ نیغ کوي. اکابر دی بیشک، اصاغر دی، لیکن د دې مطلب دا نه دی چې هر کبیر د نبوت په مرتبه باندې فائز شي، یا ګنې دا هر صغیر هر خبره دی غلطی. دا ذهنیت م په خپله جوړوئ او م بل چاله جوړوئ. اکابر سره محبت پکار دی، عقیدت هم پکار دی، خدا عقیدت نه عقیده نه جوړو. زمونږ خلک عقیدت کې دومره ورننوځي چې د هغې نه عقیده جوړه شي او د صریح نص په مقابله کې د هغه د رایې تعویلات کوي. دا تعویلات مه کوئ، صاف ووایئ خطا شوې ده، لنډه خبره. یرحمک الله. وآمنوا بما انزلتو، او ایمان روڑے پاغ سو نوے منزل من اللہ کتاب چرے قرآن پا دیوان ایمان لازم دے. تا چاہتا ہوئی دا بنی اسرائیل تو لکہ مولانا ابوالکلام آزاد یا بلچا دارائے پیش کری نو دے غلط پیش کر. قرآن دا صریح قرآن دستا مخطر ما پاکی نزانا سے تفسیر نہ دے کرلا. خو یا بنی اسرائیل ناغیت ہوئی آمنو بما انزلتو، ہم مخاطب دی دے او دا کفایت نه کوي. د اهدنا الصراط المستقیم ذیل کې خپل ترجمان کې هغه دا تفسیر کړی دی چې دا خلک چې هر آسمانی مذهب دین ته منسوب دي ناغا نجات یافته دي که هغوی په د آخري نبي ایمان راوړو کروی نه. دا قول غلط دی. یتیمت البیان کې ټول نه مخکې مولانا مودودی یوسف بنوري رحمه الله د دې گرفت کړی. نورو هم خلقو کړي، خو زه اردو کتابونو نه خبرېږم نه. عربي کې یتیمت البیان دی فی شیء من علوم القرآن، ورکوټ مختصر کتاب. تاسو چې کومو کسان له عربي ورځي نا کتاب اولولی. ایک د سر سید احمد خان او دارنګې د نورو بې شمېره غټو خلقو اغلاط، شرعي اغلاط، واقعي اغلاط ښودلي دي. یتیمت البیان غالبا د اردو م راغلی ده، ما ته نوم نه راځي. د دې وخت نه وروستو لږ دغه به کوی، تاسو احتیاط به کوو. هغه دا دی چې ما ته کوم فالج اټیک شوی نه یې نه وروستو زما حافظه لږه غوندې خوځېدلې ده. نو بعضې اسما مانه ګډوډ کېږي، بعضې کتابونو نومونه هم ګډوډ کېږي. دې وجې نه دا د کتاب نه بغیر درس و تدریس نه کوم. احتیاط تمہارا بس الحمدللہ کور شوی دی. خو بار کیف سنه سله مسله شته، نسیان څه مسله لا شته. څلورم امر دغه و چې د نوې منزل من الله کتاب دی قرآن مجید، د دې اتباع لازم ده. دا به د زړه نه تسلیموئ آمنو بما انزلتو. او پنځم امر به وی و ایای فتقون. رهبت او تقوا کې فرق دی به انشاءالله ښیو. شپږم امر دی واقیم الصلاة، د مانځه اهتمام به کوو. هر څوک چې یو هر ځای کې چې یو د مونځ اهتمام به وي. اووم امر دی واتو الزکات، د زکات ادایګي د دې اهتمام به وي. اتم ورکعو مع الراکعین، مونځګزارو سره به مونځ کو، اجتماعي مونځ به کوو. او د جمع مونځ هم دی. بعض احادیثو کې د جمع د مونځ 25 او په بعضو کې 19 فائدې راغلي دي. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمه الله فتح الباری دویم جلد کې د دې دواړو احادیثو میس کې تطبیق کړی دی او د هغې تفصیل یې ښودلی دی چې کم مونځ کم حدیث کې 25 درجې دي، نو د هغې وجه سره هغه 25 نقطې لیکلي دي. او بیا هغه منځونه چې هغه جهري دي نو په هغې کې 2 څیزونه لږ سیوایي دي. یو جهر دی د امام او بل د مقتدي هغه ته استماع ده. تو دا 2 څیزونه په جهري منځونو کې سیوا دي. په دې وجه د دې ځان له مستقل اجر ده. یعنې 25 او 20 شولي دي. دا د تضاد اختلاف نه دی، بلکې دا د کیفیت اختلاف دی چې بعضې منځونه جهري دي، بعضې سري دي. دا هغه سري کې هغه 25 نقطې لټولي چې دی کې دا دی په دې یو باندې یو اجر ده.
لیکن جهري منځونو کې دوا سیزونه سیوا دي نو دا غي دوا د وجه جهري منځونه هغه کې اویش درجه اجر دی او دا ډېر بهترین تطبیق دی ابن حجر اسقلانی دا تطبیق ډېر بهتر دی موز جمع سره نه کول عذر نه دی ا دې لپاره سازار چې پیش کړي تا صحیح بخاری راواله او په کې کتاب الاذان کې چې کوم د جمع احادیث دي نو په کې داشته دی چې یو سړی کله معذور کیږي د امامت نه د جمع نه کله د معذور دی هغې دپاره هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه حدیث پیش کړی دی چې پای کې هغه یو لاس په سیدنا عباس یې او بل لاس چې کوم هغه کې درې کسان جدا جدا وو کله سیدنا علی کله سیدنا اسامه او کله بلو نو دیو جنا هغه کې تذکرہ دویم سړي نه کړي دا هغې نه بعض روافضو بلکې بعض سنیان هم دا استدلال کړی دی چې د سیده عائشہ او د سیدنا علی منځ کې نالګي وه د دې وجه نه سیده عائشہ د سیدنا علی نوم اخیستل مناسب ونه ګڼل دا دروغ وایي اصل داوا چې سیدنا عباس د کورنا تر مسجده پورې پټول لار کې شرکت کړی او دا درې کسان چې کوم دی باری باری رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس مبارک پورته کړی د دیو جنا سیده عائشہ دا غي ذکر نه کوي ځکه چې کسان درې دي وس تذکرہ وکړه چې یو کس پورا یو کس بلو یو کس عباس او یو بلو هغه نه خلق دا استدلال کوي دا بعض خلق رفض زده دي زموږ علما اکثر رفض زده دي د رفض چپی والی هر ځای کې بس نقطه لټي د دې لپاره چې د سیده عائشہ او د سیدنا علی میاس کې څه چپ قلش پیدا کی او کتابونو نه ګوري دا خو د کتاب الاذان حدیث تاسو مخ کې وایم دایم صحیح نه دی ویل خو ته سړی مرور کوي دا شان دی نو چې صحیح حدیث وای نه بیا کار سوي خو مرور کې هو کار خرابي دوار کې امام بخاری رحم الله وی هغه صحت دی چې یو سړی دومره مریض شي چې هغه مسجد ته نه ځي هغې لپاره هغه دا حدیث پیش کړی چې رجلاه تخطان الارض هغه وی چې که سړی دغه حد کې هم نو دی د جماعت نه به پاتې کېږي نه زموږ وړه غونډه باندې یاره زکام مې دی که نه بس کور کې نه یاره ما ته دا چل دی یاره ما ته دا چل دی معمولی دا معمولی سیزونه د جماعت نه د جماعت واجب دی جمع سره لمونځ کول واجب دی د واجب د اسقاط دپاره د غورځېدو دپاره دا بانه کافي نه ده دا عذر کافي نه دی نو بار کې زموږ خلک چې چا پسې لمونځ کوي او چا پسې لمونځ نه کوي هغه خاصې معمولی خبرې ما د سلام نه دی کړی ما پسې ټوخی کړی زما زوی بیمار شوی او تپوس یې نه دی کړی زه بیمار شوی هم راغلی نه دی په دې ټیک د خلک ګیلې معنی کوي خدا د لمونځ د کولو د نه کولو د دې دا مقصد نه چې ته لمونځ وکړه یا ومکړه نو دا شپږم اتم امر شو ورکعوا مع الراکعین او نهم امر دی واستعینوا بالصبر والصلاة د صبر او د صلات په وسیله باندې استعانت طلب کې الله نه طلب کې دا نه اوامر دي او دې کې نواهی چې مونږ وګورو نو نواهی پنځه نواهی دي هغه سيزونه چې د هغې نه منع کړې ده هغه پنځه سيزونه دي یو ولا تکون اول کافر به د دې مخاطب په دې اعتراضات کوي خلک هغه اعتراض نه ځان بیغمه کوس نه د دې آیتونو مخاطب داغي علما دي علما د دې آیتونو مخاطب دي چې علما انکار وکي اول د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت نه او د ټول قوم سزا به هغې باندې دلته خلک سوال جواب شروع کی چې دا جی اول کافر خو د مکې مشرکانو دا سوال غلط دی سر نه د دې مخاطب چې کوم دی په مدینه منوره کې یهود و نصارا دا غی اکابر دی دا غی سنادید دی دا غی علماء و حکماء دی تو قرآن غی تو وی چې په اهل کتابو کې لا تکون اول کافر من اهل الكتاب به
په اهل کتابو کې تاسو د قرآن ناول انکار مه کوئ چې انکار مو کو نو د هغې نتیجه به دا وي چې تاسو تابعین چې کوم دی هغه تاسو پسې را روان شي تاسو به یوازې د خپلې ګناه ذمه دار بیا نه یې بلکې د خپلو تابعینو د ګناه به هم ذمه دار یې لنډ غونډه ځای نه مختصر هسې د کیسې جوړه کړې د خلکو ولا تکون اول کافر به د دې نه څه مراد دی کافر به نه مراد قرآن مجید دی قرآن مجید نه به انکار نه کوي او کله دې لپاره اردو کې یو لفظ استعمالیږي اول وهله اول وهله څه معنا بای سړی د لا نسلم په ډېری ناست دي زه نه منم یعنی هغه ستا خبرې ته سوچ نه کوي د هیڅ چا خبرې ته فکر نه کوي بس زه نه منم نو دته وی اول کافر د خبرې اورېدو سره انکار کول تم اول وهله میں اس کے منکر نہ بنو اوس پښتو کې دې معنی نه کېږي پښتو د اردو نه هم داسې بونډی غوندې ژبه ده دې کې معنی ممکن نه ده اول وهله چې څنګه حق راغی دا زه نه منم بس دا قرآن یې دې نه منې کوي دویم نهی ولا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا زما د آیتونو په عوض کې ثمن قلیل ما اخلی د آیت مخکې وضاحت د دې شوی دی آیت 16 لاندې انشاءالله موږ مختصر غوندې اشارات هغې ته بیا کوو خپل روز باندې درېیمه نهی ده ولا تلبس الحق بالباطل یو ګوره کتمان حق دی او یو حق او باطل آپس کې ګډوډول دي نو کتمان حق څلورم نهی ده هغه ځان له ګناه ده او لا تلبس الحق بالباطل دا ځان له جرم دی دا درېیمه نهی ده تلبیس الحق بالباطل دا د هغې عوامو د ګمراه کولو طریقه ده چې بې علمه دي او هغې نوې نوې په رسول الله وسلم باندې ایمان راوړي نو کله چې دا خلک خپلو علماو له لړ شي نو هغې ورته حق او باطل ګډوډ کړي مخمسه کې غریبانان مبتلا کړي لکه ما چې وختي کم ذکر کوو د یو سړي نو هغه هم دلیل پیش کړو چې تعزیت کې دعا ثابت ځکه ده چې په صحیح بخاري کې په کتاب المغازي کې حدیث دی چې صحابي وصیت کړو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زما لپاره دعا وکړي نو بیا څه وی ثابت شوه چې تعزیت کې لاس پورته کول شته څه نه ثابت شو وی د صحیح بخاري زه حیران شوم چې یو مبتدع سړی څنګه د حدیث نه استدلال کوي د خپلو اکابرو اقوال پیش کوي که تاسو به حدیث څه رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت مسجد کې ناستو نو کوم خلک چې هغه مسجد کې تعزیت کې نه هغې دې نه استدلال کړی دیونه جماعتونو کې اکثر د علماو تعزیتونه چې جماعتونو کې مساجدو کې دواړه خبرې غلطې دي تعزیت خو دې ته وایي چې یو سړی لړ شي او چا د تعزیت کوي نو د هغه ځای ته ورشي مسجد د چا ځای نه دی بل هغه صحابي چې کوم وفات کېدونکی و نو هغه وصیت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نا زما د بخښنې دپاره شفاعت وغواړی سفارش وکړی دا هغه رور راغلی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وخت مسجد کې او هغه ته وویل چې یا رسول الله زما رور داسې سفارش دا وصیت کړی دی چې تاسو د هغې د بخښنې سوال وکړئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې یا الله فلانې فلانې وبخښي د دې عام تعزیت سره څه تعلق دی عام تعزیت کې دی دا وصیت دی هغه پوره کړی نال نور خلک نه جماعت کې نور هغه خلک ناست و چې هغې تعزیت لدي هغه یوازې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبره مې لو شوه وصیت و هغه لاس پورته کړ ټیک اصل کې دا مصیبت چې کوم دی دا د ډېرو غټو غټو خلکو کتابونو کې راغلی تقاریرو کې هم شته زور پې هم کوي خلک او مفتی ظفر علي خان صاحب اوس وفات شوی دی هغه هم په دې څه خبرې کړې ما د هغې تنقید کړی دی اسکار دا نوی کتاب سے چاپ شوی دی لیکن دا یې پورا ما تفصیل لیکلی چې دا اصل حقیقت سره وہی خلق سره خو بار کې دې کې تلبیس الحق بالباطل دی دا اصل کې راه سنت کې دا استدلال کړی
رائے سنت کے دا استدلال پا داغ الفاظ جیسا جمع ہوئے دا غلط تے دا خو تعزیت نہ دے دا خو وصیت تے راضی تعزیت دیتے ہوئی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخبل سمیبانے دا کورتا دا غرور لتلی اول تک دا شان چل کری نبی آوہ بے شک دا سنت ہے تو نیلوی رحمہ اللہ کتاب رق منشور پیدا کے چڑھتا غزا اللہ ایک دیبا نے پورا کار کر دے رق منشور فقہی حوالوں نے لکھی دو علماء دیوبند قاطبتاً دا فیصلہ دا چدا بدعت تو علماء دیوبند تعزیت نہ تعزیت موقع کے لاس پورتا کر تا دا علم دیوبند فتح را واخلہ سرحد فتحی بنا گو رہے تکہ دی خو خپلو کتابونو کی لیکلی داری چے دا سرحد نا دا اٹک نا خواہ چے کم علماء دیوبند نا علماء دیوبند دی پادشی لیکلی دی آزرودے بابا جی لیکلی چے دا دیوبندیان ندی پادشی اصل دیوبندیان آگا دی کم چے دی طرف دی دا زان لیو جگڑا دا خدا غیتا نہیں معلوم چاہیے تا پتو لے گئی دی سو ایسا تو دا پری دا اصل مرکز تلشے دا علوم دیوبند فتاوی دلشے آلتو گو رے آلتا بتا دا بالکل واضح ملوشی دا سشے دے دا مفتی کفایت اللہ فتاوی کے ہم داتا ملوشی تا دینا نجات خزریہ دارا چا دا رسم ہوگانا بس دا پختنوی و ثقافت تہذیب ہوگانا خبر بسم ای دا پختنو ثقافت تے بس سنت ہے مگانا نا دعا خدا بے شک ډیر کار راځي چې هغه دین سره تعلق لري لیکن دا پښتون یو ثقافت ده ورنه سے خدا دغه نه نشي ہوتے ده ګناه نشي ہوتے سلار د چې تر ګناه نه وځي همدا که خبره بګی چې رواج یو کنه بس دا حدیث د وجه کم چې ما وګه هم دا حدیث وجه دا کم چې ما وې دا او سر تدفین نمخ کے تعزیت کی کولی شکل نشی نا ثابت نه دا روایت زمون علاقوں کې چې د سړی مړ شي نو هر سړی منډي وایي که نه ټول مخکې داول راشي که نه دا ټول دا خو دا بدعت پکار دا دی چې هغه خلک جمع شي چې هغه یا خو د مړي څه خدمت کوي یا د کور والا خدمت کوي یا د قبر څه تنظیم کوي او عزیز ولی والا خلک دی جمع شي دا خلکو سره ټایم ډېر دی که نه فضول ټایم ډېر دی په دې وجه باندې نوې نوې سوزونه راځي نوې نوې بدعات کېږي اب جو غم شو زه لړم تعزیت چای تقسیموله زه خو چای بیا نڅکم په چای سره بسکټ هم تقسیمېدل دا نوې نوې سوزونه راځي اور دا بس خربوزہ خربوزے کو تو ایک رنگ پکڑتا ہے پہ خلق شروع کی بس چدام سے کار بین نہ اس کار نہ بار کے فرق منشور گو رہے یا رسائل نیلوی چکم لسد الجل لگے چاپ شوید ہے کہ رق منشور شتا ایک گو رہے مسئلے نوعیت وقت کارش فقہاو نو متبوہے سے فقہا دیتے سوئے احناف فقہا نو تپوسے دے حدیث نے استدلال تام نہ دے تقریب تام نہ دے آواز استدلال لے ہو ثابت ہی یو سو حدیث کے بل سے دی خدا ہو عام زمون چکم طریقہ دا احناف ہو چیلے ہو جائے کہ وہ جملہ شیخینا بے استدلال کہی گا اگر چاہے سیاق سواق دے دا پارا نہیں جتر کم استدلال کے دا عام جرم دے زمون دخل کو غلطی دا چې د قرآن سیاق سواقی یا به د حدیث یو سیاق سواقی اب یو جدا سیز د پاره راغلی خو د هغې سیز سره متعلق پې کې چېرته یو جمله یې دی به د هغې نظر شی رخ کښي دا استنباط غلط استنباط والا هغې صحیح چې سیاق سواق په هغې دلالت کوي سیاق سواق په هغې دلالت نه کوي ته استدلال کوي بار کې تو درے منہوا لا تلبس الحق بالباطل اور سلورم و تکتم الحق لا تکتم الحق
و تلبیس الحق بالباطل دا د عوامو کم چې مؤمنان کېدل دا د هغې دپاره طریقه وه چې دی واړو او کتمان حق د هغه چا راپاره چې هغه غوږونو ته لا خبره نه رسېدلی د یو نه پټه ساتي او چې څوک خبر شي نه هغه سره تلبیس کوي. پنځمه نهي ده اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. دا نهه اوامر او پنځه نواهي دا لومبۍ خبره وه په دې باب کې. دویم ترغیب د ایمان او اعمال صالحه ته د هغې دپاره بیا آیت 47 کې یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي و دوباره وایي او د مولانا حسینی رحمه الله دې دپاره اصطلاح ده اعاده برائے بعد عهد. اعاده دوباره یو کلام کول، برائے منع کے لیے، بعد منع لرواله، عهد منع وقت. یا بنی اسرائیل دلته کې ډېر مخکې تیر شه 40 آیت کې هغې کې په شپږ څلوېښت آیتونو کې شپږ څلوېښت آیته پورې نور مسائل ور بیان شو. هغه یا بنی اسرائیل د دماغ نه ورو وته دې وجه نه قرآن مجید بیا آواز وکړو چې یا بنی اسرائیل دا اصطلاح ده. په اصطلاح کې څه پابندی نه وي، اصطلاح کې لا مشاحت فی الاصطلاح اس قواحت بدی کې نشته. ولې په دې باندې د قرآن یا عبارت لګي سړی د قرآن په مقصد پوه شي چې ولې آخر تکرار کوي. لکه داسې تکرار به تاسو د سورة البقره بالکل د لومبنۍ پارې اخر کې ګورئ تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا ولې یو رکوع مخکې او وروستو چې کوم دی دا آیت 2 ځله راځي او دغه هم اعاده برائے بعد عهد دی چې خبره ډېره مضبوطه تېره شوې ده چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت. پکې د ایمانیات او ډېر تفصیلات راغله چې وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله. اصل خبره هغه ورو ذهن نه وتله په دې وجه قرآن چې بهرحال ته ختموي هلته بیا فرمایي چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. دا ښه اصطلاح ده، بس ما په دې ټینګار مه کوه که بل چا سره دی نه یو ښه اصطلاح یو دا ښه حل کولی شي نو ټیک ده. دا نه چې یوازې د خپلو مشرانو هغه تسلیمې ده بل هغه نه تسلیمېږه. مقصد خو د قرآن حل کول دی نو موږ ته خو دغه اصطلاح بهترین ښکاري والحمدلله علی ذلک. که بل چا سره دی نه بهترین اصطلاح ټیک نه هغه دې بیان کړي. او درېیمه خبره په دې کې تخویف د آخرت واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا 48 آیت کې. دا زمونږ د دې باب خلاصه شوه. نهه اوامر، پنځه نواهي، ترغیب ایمان اعمال صالحه ته او تخویف و فرویخ. اوس راځو یا بنی اسرائیل باندې لږ بحث کوو چې دا څه شی دی. اسرائیل دا د سیدنا یعقوب علیہ السلام عبرانی نوم دی. عبرانی هغه چاته وایي چې هغه یو لوی صحرا دی هغه عبور کړي نو هغه ته عبرانی وایي. کنعان او د مصر په منځ کې چې کوم لوی صحرا دی هغې نه چې څوک روزي راشي هغه ته وایي عبرانی او دا د هغه عبرانی نوم دی. او دې دلیل هغه حدیث دی چې پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یهودیانو د یو ډلې نه تپوس کړو چې هل تعلمون ان اسرائیل یعقوب علیه السلام مرض مرضا شدیدا. ته تپوس کړو تاسو ته پته شته چې اسرائیل یعقوب علیه السلام یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه نمونه اخلي چې ان اسرائیل یعقوب علیه السلام مرض مرضا شدیدا. یعقوب علیه السلام ډېر سخت بیمار شو وطال سقمه او د هغې بیماري ډېره شوه. فنظر لله نظرا هغه منښته وکړه چې لئن شفاه الله تعالی من سقمه که الله دې د بیماری نه لرې کړي صحتیاب کړي
لیحرمن احب الشراب الیہ واحب الطعام الیہ واحب الطعام الیہ. نو زه په ځان باندې بندوم هغه څښاک چې زما ډېر خوښ دی او هغه خوراک چې هغه ماته پسندیده دی. دی منښته کړی چې زه به د الله د رضا لپاره داسې کوم. بیا چې کله الله ښه که نو کان احب الطعام الیہ لحمان الابل واحب الشراب الیہ البانها. هغه ته پسندیده چیز محبوب ترین چیز هغه ته د غوښه وه او بهترین څښاک هغه ته ښکارېده څه شی د هغه د هغې پیښ. هغې ویل چې او قالوا اللهم نعم. دا به تفسیر مو کی تا تھا د کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. مفسرین څه وایي چې عرق النساء ورته د هغې د وجې د غوښه بنده کړې وه. د هغې تفسیر نه به شاید د حدیث ته تفسیر ښیي. دا د مسند احمد حدیث دی. دا د امام احمد د مسند د درس کې دا تاسو ټول ویلي تاسو هم دغه یو کیسه یاده ده تا ورته نه ده یاده. نو داسې چې وایم نو ما ته هغه اسقام معلوم دي زموږ درسونو کې کمې کمزوری دي. دا لرې کې ورو درسونو. د امام احمد مسند کې دا حدیث دی جلد 4 صفحه 311 اور حدیث نمبر 2514. دا حدیث کا ضعیف هم شي و تفسیر رائے نه بهتر ده. تفسیر رائے نه بهتر ده. رائے اجتهاد ته وي، تفسیر بل اجتهاد نه بهتر ده. دا با قرآن بالکل حل گی چې کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. د بندولو علت هغه نه کوم چې مفسرین لګي بلکې دا و چې دا هغه منښت وه. خدا سے بعضې خبرې هغه سمول پکار دي. ځان سره یو کتاب یا کاپي وساتئ نو پای کې دا غلط العام چې کوم دی که نه هغه ولیکئ اول نو بیا د هغې خلاف دا حدیث ولیکئ نو تا ته به یاد پاتې شي چې دا بعضې خبرې دا جدیرون دا د دې مستحق دي چې دا دې سمې کړی شي. تو دا تفسیر سم کې تاسو کم چې وایو مونږ عام طور هغه دې حدیث مطابق سم کې. دا حدیث دلته ما دې لپاره نه نقل کړی بلکې دې لپاره نقل کړی دی چې د یعقوب علیه السلام نوم پته ولګي چې دا د یعقوب علیه السلام نوم دی. انا اسرائیل یعقوب مرض مرضا شدیدا. مطلب دا ہے چې اسرائیل دا د یعقوب علیه السلام عبرانی نوم دی. امام سہیلی دا لیکلی دی چې دته اسرائیل په دې وجه وایي چې د الله د رضا دپاره د شپې هجرت کړو ځکه ورته اسرائیل وایي. هغه دې ته سری الله وایي. دا تعویل دی لیکن د دې تعویل مرګرتیا کول ممکن نه دی. د هغې وجه دا ده چې دا لفظ عربي نه دی. اسرائیل اسر بمانه عبد و فلان و فلان دا قسمه سیزونه یا اسر د شپې تلل دا خو عربي چې وي نه لاغې به خبرې دا عجمي نوم دی. دا عجمي نوم دی. د دغې سیزونو نه اشتقاق مشتقاق نشته. علوم القرآن کې داسې نومونه ما جمع کړي دي چې هغه خلق هغې ته معرب وایي. د معرب باره کې د بعضې خلقو رایه دا ده چې قرآن مجید کې د عربی نه سوا بل څه شی په بلې ژبې کې څه شی نشته دی ځکه قرآن بعربي مبین. دا دومره اسانه خبره وی نه ده چې دا بس خبره رو بغوله ځان د بېغمه کړه. انسانان د یو بل د اخلاقو نه متاثر کېږي د یو بل د آراو نه متاثر کېږي. تو دارنګې د انسانانو ژبې د یو بل د ژبو نه متاثر کېږي. خبره دا ده چې آیا عربو ته د نورو علاقو ژبې راغلي دي چې هغه عربو عربي کړي دي؟
او نن هغه الفاظ ته مونږه غیر عربي نه وایو، هغه دي عربي الفاظ، لیکن تاریخ د هغې ادارې چې دا راغلي د بار نه دي. خبره دغه ده. لکه سهار مونږ یو حدیث ویلی دی د صحیح بخاري، جلاب. د جلاب څه شی دی؟ ګلاب دی که نه، ګلاب. د جلاب ته هم جلاب ځکه وایي دستونو والا چې هغې له به یې ګلاب ورکول، هغې ګلاب که نه، یا به یې ګلقند ورکړل، د هغې نه به اودس ته اوردي. نو داسې ډېر شي څیزونه شته دی چې هغه د نورو ژبو نه عربۍ ته تللي دي. عربو په کې ترمیم کړی دی. اوس هغې الفاظو ته مونږ غیر عربي نه وایو. اعتراض خو بالا هغې کېدو چې هغه الفاظو ته مونږ غیر عربي وي. هغه الفاظ غیر عربي نه دي. اوس تاریخ د هغې مونږ صرف دا وښو چې معرب هغه دي څنګه چې مونږ د نورو ژبو نه متاثر کېږو. لکه زمونږ خلک وي فلانکې، لکه فلانکې د فلانکې سټوډنټ دی، عوام وایي سټوډنټ، سپیلنګ والا هم نور دی. راته لکه د سټوډنټ لفظ راغی، لکه څه شو شادي جوړ کړی. فلانکې د فلاني انډر دی. دا انډر لفظ دا یو انګوټه چاپ لکم دی نه راغی. خو دا خو دی د انګریزۍ لفظ، لیکن اوس دا پښتو ګڼلی شي. خو داسې الفاظ وي چې هغه اهل زبان د یوې ژبې والا د بلې ژبې سره کله خبرې کوي، گفتگو کوي، نو هغه د یو نه بل ته منتقل کېږي، د بل نه بل ته منتقل کېږي، او داسې ژبې چې کوم دی هغه مزید خورېږي او د ژبو نه یو ملغوبه جوړه شي. د دې وجې نه په ژبو کې بیا غریب الفاظ هم راشي چې تیره زمانه کې د هغې یو معنی وه، اوس یې بله معنی ده. یا تیره زمانه کې چې کومه معنی وه خلقو نه هېره شوې ده، لفظ تېره سره هېر شوی ده. د دې جملو مقصد دا ای دا څوک نه وي چې قرآن کې ګنې غیر عربي لفظ دی، دا خو کفر دی. قرآن کې غیر عربي الفاظ نه وي، دې کې صرف دا ښودل غواړي چې دا لفظ بنیادی طور د عربی دی که د غیر عربی دی. دا چې کله د غیر عربی دی نو عربو دا عربي کو دومره مستعمل که چې اوس دې ته غیر عربي نشي ویلی، لیکن د بنیاد نه دا لفظ څه شی دی؟ معرب. لکه سجیل لفظ شو، سجین شو، دا د بنیاد نه، یا ابریق شو. نو ډېر بې شمېره هغې کې تاسو معرب وګورئ، مستقل باب دی په کې غالبا یا 14 باب دی یا 19 علوم القرآن کې، او پوره فهرست دی د هغې چې دا لفظ چې کوم دی دا په دې کې معرب دی. په دې باندې ډېر ښه کتاب د امام جوالیقي دی، ډېر د کار کتاب دی. خو هغې کې هغه نسخه په کار ده کوم چې د احمد شاکر کار سره چاپ شوی ده، ډېر بهترین ده. جوالیقي دا لوی خلق یې عجیب و غریب محنتونه کوي. د به رسۍ جوړولې، جوالیق رسۍ به یې جوړولې، بیا یې خرڅولې. داسې لوی علما دي. دا خو زمونږ کار خراب په دی چې زمونږ خېټې غټې شوې که نه، سهولتونه چې ملو شي د انسان او خېټې غټې شي، دی بیا کار نشي کولی. کار هغه سړی کوي چې محروم وي. حکم شیخ الاسلام زکریا انصاری رحمت الله تعالی علیہ چا کی کتاب لیکل ہے، ابن قیم بیا د هغې شرح لیکلې ده مدارج السالکین. شیخ الاسلام زکریا انصاری دی څومره مالدار سړی و. دی به ټوله ورځ په مسجد کې، مکتب کې، مدرسه کې ناست، بار به نه وته، صرف یو څادر ورسره. او ماښام چې مونځ شو نو د خوراک درک به نه لګي، دی به کوز شه بازار ته. نو خلک چې کوم ځای کچره غورځوي د میوو نه، هغې کې به یې ګوتې والي، هغې کې به یې ځان له د خوراک څه شی راوکوتو، به یې ووینځه راوینځه به یې وخوړ. ابن قیم غوندې کتاب د هغه د سړی د هغه کتاب ته محتاج شي او د منازل السائرین چې کوم دی شرح ولیکي مدارج السالکین. علما یې خلقو کو دا غټ خېټې خلک ورسره کار وکړي، شپاره د لواګانې خوري او شپاره چې کوم دی چرګان خوري، دا کار نشي کولی. اسلافو دې لپاره ډېر محنتونه کړي دي. جوالیقي او داسې سړی دی چې د هغه کار دغه و، لیکن د هغې باوجود چې کوم کتاب هغې لیکلی دی
هغه د یادولو قابل دی چې انسان هغه یاد کړي. ډېر لوی کار یې کړی. یو ډاکټر عبدالرحیم دی، اوس یو څو کاله مخکې وفات شوی دی. د هغه هم کتاب دی معرب په نوم باندې. امر مختصر کتاب دی، خو ښه کتاب دی. ښه په دې لحاظ باندې دی چې یو خو هغه د فلم کې حتی او دارنګې د نورو خلقو پای کې عبارات ور داخل کړي دي. فلم کې هټي دی که نه اصل کې دا یو لوی مورخ دی، بالخصوص د عربو مملکت چې څومره عربي دي په دې باندې کار کړی دی. د دې یو کتاب دی، هغې کتاب ته وایي تاریخ سوریه، لبنان و فلسطین. عربي کې شته دی ما سره، PDF شکل کې شته دی. هغه وایي دا په عبری ژبه کې یسرائیل دی، یسرائیل اسنا یسرائیل یسرا. بیا وایي خلق وایي چې دې معنی څه ده؟ یحارب الله، یحارب الله، دی به د الله د طرف نه حرب کوي، جنگ به کوي. او بیا هغه دا وایي د دې دا معنی هم ده چې لیحکم ایل، لیحکم ایل، یعنی اسرائیل معنی څه ده؟ لیحکم ایل. ایل به معنی الله، یحکم معنی حاکم بی الله. نو بار کې دا خو د لفظ بناوټ دغه شان دی. د سیدنا ابراهیم زوی دی سیدنا اسحاق، د سیدنا اسحاق علیه السلام زوی دی سیدنا یعقوب. داغه نسل نه چې کوم نسل چلیدل دی هغه ته وایي بنی اسرائیل. ننم اسرائیل ځان سیدنا یعقوب علیه السلام سره او سیدنا داود سره تړي. سیدنا داود هغې ډیوډ وایي که نه، ډیوډ. دوباره کې قرآن آواز کی یا بنی اسرائیل، اے د یعقوب اولاده، اے د اسرائیل اولاده، یا بنی اسرائیل. دلته ما هغه نقطه یاد ساتل پکار دي کوم چې به تاسو بار بار اورېدلي خپل استادانو نه، چې د اسرائیل معنا چې مونږ واخلو بالفرض. او د سهیلی رائے دا ده چې دا نیم لفظ عبری دی، نیم اسرائیل، نیم د سوریانه دی. نیم لفظ عبری دی او نیم د سوریانه دی. په دې کې جنگ مه کوه چاته، دا خو اقوال دي، تطبیق پکې میانس کې پیدا کا ځان پې پوهېږه. اوس نو چې کله به دا مونږ واخلو دې معنی به راځي عبدالله. ایل معنی الله، اسر معنی عبد. نو یا بنی اسرائیل معنی بس شي یا بنی عبداللہ. نو اللہ سید رحمہ اللہ و فرمائل دا متعلق کے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم سره. الته کې الله تاسو خلاصو کې وایي که نه چې خطاب خاص ته پس د خطاب عام نه. مطلب دا ہو چې یا ایھا الناس اعبدوا عام خطاب ہو، نو پائے کہ اس اہل علم خصوصی مخاطب کړل. او هغه د مثال پیش کو چې د علماء زامنی بالفرض هغه بيدین شي، یو واعظ هغه تقریر کوي، عوامو ته تقریر کوي، نو بیا پکې داغه لوی خلق اولاد بالخصوص متنبی کی چې د مولوی صاحب زامنو او د شیخ صاحب اولاد ستاسو د پلار چې کومه ذمہ داری وا هغه خپل کړي و تاسو له غپرې ده. نو داسې ودا آیتونه هغه سره متعلق شي. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. د ذکر نه مراد محض یادول نه دي. ولې په دې وجه باندې چې یهودیانو ته دا معلومه وه چې په موږ باندې الله کم کم نعمتونه کړي دي، اب هغې بیانول ګیر دی نه و او په یوې تفاخر هم کوخ. تو دینا معلومه شوه چې د اذکرو معنا یادول نه دی، د اذکرو معنا دا اشکرو. هېر کړي خو هغې نه دي. تفاسیر چې تاسو غټ غټ ګورئ که نه، لکه البسیط چې ته ګورئ تفسیر البسیط کې، هغه څه وایي المراد بقوله اذکرو اشکرو. ځکه و ذکر النعمت شکرها، د نعمت ذکر څه شی دی؟ د هغې شکر کول.
کله چې یو سړی د نعمت شکریه نه ادا کوي داغه حق نه ادا کوي فکانهم نسوها وین اکثر ذکرها د یو شي ذکر تر ډیر ډیر کې لیکن شکر نه ادا کوي نو تا یاد نه ساتل و د اسکرو معنا وسئی اشکر التفسیر البسیط جلد 2 صفحہ 427 داخل کتاب دے کوشش ہو گیا دادان لواخلے ډیرو تفاسیر نو بیغم ہے نحو صرف پگیم راشی اقوال پگے تقریباً ټول راځي حدیث باندې دے تفسیر کی تفسیر بالحدیث ہم گئی ٹھیک ده ضعف پگے دے ضعف پگم کتاب کنی ضعف منگ پخپل لگے مضبوط تاسو خبر نه را سړی د حق او باطل پیژني صحیح او غلط ته پیژني نو څه چې ګوري بس دې ګوري التفسیر البسیط للامام الواحدی در امام ثعلبی شاگرد دواړه کمزور دي استاد او شاگرد دواړه کمزور دي ابن تیمیہ رحم الله دواړه باندې سخت تنقید کړی دی بشمیر اسرائیلیات بی بنیاد روایات هم ذکر کړي خدای چې هغه باندې خلقو کار کړي تحقیق یې کړي نو یو سی ځای لاندې واضح کړي چې حدیث صحیح دی او که موضوع که ضعیف دی که صحیح کتاب خو کتاب دی قرآن فهمه لپاره خو کتاب دی امام راضی ډېر د نر بچی دی صفحات کې صفحات د نقل گئی انو میں ناخلي دا ښه کار دی بس پردیش راغله خپل کتاب کې لیکا او چرې موای چې قالا الواحدی ډېر کم کوز به وي چرته کې چې تاسو مقارنه ګوره بیا ورته پته لګي تفسیر لا وخت ورکې زمونږه د تفسیر معلم خراب پدې زمونږه تفسیر وایو نه عرب ملکونو کې یا اسلامک یونیورسٹی کې تفسیر بیضاوی یا تفسیر کبیر صحیح ویل شي ها زمونږ په شان دوه پاره نه چې منډه وي بیضاوی بیا په خاط ونی پاره وي اوس هم روي یو ما غب جوړ شه بس اباز یو مرګري یو درې مرګري راغلی په خبر ماته چې څنګه چل ما چې ګور دا په خوا چې کم مونږ درس نظامی بوي کنه راغی کې طالب علم دو کتاب ویل زیات نه زیات دا ترتیب نو ایو ماته چې اوس کومګه په اولا کې دوه عشق کتابونه خایو ان لله و انا الیه راجعون ایک دا پابندی نو طالب چې کم فن کې کمزور نه بس لا بالا فن به وي ادا باندې چې تا دا ویلې دا نه ویلې آزاد ماحول بس که دور حدیث ته بدلې نوم بلاړې بس استعداد پته ور امتحان کې ولګي نو ضابطه خو ډېره ښه جوړه شوه خو صرف د سرکاري محکمو غوندې صرف د فایل خېټه ډکېږي بس نور خو څه نشته او درس نظامی کې دا فایده شته دی چې هغه استعداد کې بڑھوتری کوي پیدا کوي استعداد ډېر زیاتوي دا نه اردو کې وسه علمي او استادان هغه اردو کتابونه دراسي بس څنګه استادان ما هر ګوټه کې شاګردان هم ګوټه کې عربیت سره دشمنی رااله دا ظلم وشو زیاته وشو خدل ته وګوره اذکروا نعمتي الله په دې یو نعمت کړی الله خو په دې یو نعمت نه کړی او دا اصل کې هغه مقاماتو کې دی چې دې کې مفرد ذکر کړی دی لیکن مراد څه شی دی جمع اراد النعمی فاوقع الواحدہ موقع الجماعه علوم القرآن سره تعلق لري دا چې کم کم مواضع داسري چې هلته قرآن واحد د جمع په ځای استعمال کړی دی جمع د واحد په ځای استعمال کړی دا ځان له صفحه جوړه کې چې راځي د نشاندهي کوم او تاسو هم ځان لګوره تلاوت چې کوي نو په خپل سوچ کوي په دې خو یو نعمت نه دی دا تعویل التفسیر البسیط کشتا جلد 2 صفحہ 426 کی پدې نعمتونو کې د ټول نلوې نعمت سره هغه سورۃ المائده شلم آیت کې ده وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ
वजअलकुम मुलूका व आताकुम मा लम युत अहदम मिनल आलमीन। देखिए दा दो नेमतुन दी गट या नेमत आज़ादी खुद मुख्तारी, अद्वैम नेमत पदी की द अंबिया इकराम व बैसत। दा चे तो गोरे दे मतलब सरे तो दे मतलब द कौम दीनी सियादत है मशरी द उम्मतुनो दीनी सियादत दा अल्लाह वर्क चाला यहूदियान दा इस्तिलाह द सियादत द मौलाना वैदुल्लाह सिंधी रहमहुल्लाह दाग़ द शागिर्द मौलाना अहमद अली लाहौरी पर किताबों के मुंदे की तासु को दाई खुलासा कदली तो पे के दा वही चे सूरतुल बक़रे रबत चे कम दे दा सूरतुल फातिहे सरसरे और ब्याद सूरत आल इमरान रबत सूरह बक़रे सरसरे आगा दा वही चे गोरा पर सूरतुल फातिहा के गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन तज़किरा वशवा खुदा के नमक के ज़िक्र करो द इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम द इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम मकसद दारे च अल्लाह उस द अक़वामो दीनी सियादत उम्मत मुस्लिमा यानी उम्मत द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लवर कई बोले यहूद और नसारा बेकार शिवे आगे की दीनी सियादत गट्स नहीं बाते उस द दुनिया द पारा दीनी सियादत दावद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द उम्मतियान पलास की बोले बेकार शिवी दी तो दागी द बेकार ज़िक्र द यहूदो आगा पसूरतुल बक़रा की कई और द नस्वारा व पसूरतो आल इमरान की कई तड़े बेहतरीन रबत थे डेर खुल रबत थे आसान रबत दा दीनी सियादत मुराद दे दी अल्लाह दीला दीनी सियादत वर्कड़ो दीनी सरदारी चतासबा दा अक़वामो दीनी मशरी का इस जालफ़ीकुम अम्बिया व जालकुम मुलूका तो मुलूक माना बादशाह न दी तो मुलूक माना दा आज़ाद ख़ुद मुख्तार अब मलूकियत से ख़राब शेम न दे बाद खल्क़ से तंदी बाने 12 बजी हिजी मलूकियत कुरान मजीद द बाद मुलूक को ज़िक्र कर देगा इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलेका तालूत पर उठून और आगलो कमले को दाऊद अलैहिस्सलाम मले को करो अजीबा अजीबा जहनियत जो कर दखल को अल्लाह खिलाफत मलूकियत के संग बदल शो न तो सईदना मुअय्यद दौर के जे कम दे न मसला पैदा शो जी ऐसा है मलूकियत से ख़राब ही होना है मलूकियत के यो मुतलक़ुल अनान मलूकियत या गुनाह है और चे मुतलक़ुल अनानी पकी नहीं नागे के सब बुराई हो निश्ता अब या अजीबा कमाल ला देखा चे तो शाह फैसल मलिक हो मलिक नो शाह फैसल अवार्ड चे और क्या उसला तो मलिक न पखपल आखले तो मलूकियत मुखालफत हम कहें हाँ अजीब व गरीब अक़वाल व अफ़आल व तज़ाद मलूकियत से गुनाह न दे मलूकियत आगा वक्त के गुनाह दे आगा वक्त के गलत थे चिकलाए के मुतलक़ुल अनानी बार के अफ़ज़ाल सियासी मौजूद वजालकुम मुलूका व आताकुम मा लम युत अहदम मिनल आलमीन दा नेमतुन दी और दा नेमतुन सूरतुल बक़रा के तमख खिलर्श न डेर शे वही चेज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम यस्तहय्यूना निसाअकुम दा टोल नेमतुन दी कुरान डेर शे ज़िक्र करी अज़हद डेर ज़िक्र करी मुफ़स्सिरीन हम दलते डेर ज़्याद ज़िक्र कई और इब्न आतिया रहमहुल्लाह दागे और आए दा और रखदा अगर दा टोल नेमतुन यो सफ़ा गिली गिली च दा नेमत नबियावी च वहादिहिल अक़वाल अला जिहतिल मिसाल दा कम अक़वाल च मा पेश कल द नेमतुनो दा मिसाल पता और वायु वल उमूमु फ़िल लफ़्ज़ति हुवल हसन पर नेमती के उमूम वाचवख यानी आवाज़ दगम आया
خدارا چې مونږ په دې کې هغه ټول نعمتونه یاد کو وګڼو هغه چې هغه الله په دی باندې دی ورګړو واوفو بعهدی اوف بعهدکم واوفو بعهدی د دې وعدو تفصیل الله رب العزت سورۃ الاعراف کې کړی دا تفسیر بالقرآن کا ہے بس مسئلہ نہیں جوڑی گی تاسو سورۃ الاعراف آیت 156 اور دارنگے 157 کے قال عذابی اصیب به من اشاء ورحمتی وسعت كل شيء فساكتبها للذین یتقون لا یوشوش میں رضا اللہ ویؤتون الزکاة بل والذین هم بآیاتنا یؤمنون بل الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث اگر چی ختم شین اور پسی وئی فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه دا وعدی دی چی اللہ دین آغستی دی او اللہ سواد وا اولئک هم المفلحون بس مختصر انداز دے قرآن مجید تاسو داسو کے زبتا فلاح درکم لوز زما پورا کے وفاو کے زما پاہد زبستاسو آہد پورا کم و ایای فرحبون رحبت سشر ترہیب راہب دا ټول وتری دا ریه بینا د چا د عظمت او د جلال د وجه د چا د عظمت او د جلال د تصور د وجه چې پزړه کې کما لرزه راځي کنا کما تواضع راځي کم خشیت راځي او دې ویلی شي رحمت د عظمت د وجه و ایای فرحبون دا لفظ دا غیر پارا مستعمل لیں مخ کے تاویلی دی یا کا نعبد و یا کا نستعین کی دی او فعل مفعول چھ مخ کے گلیش یا دا غیر متعلق نواز مخ کے گلیش تو دا سا فیدہ گئی دا تخصیص فیدہ گئی ای یا کا نعبدو کے ای یا کا اور نعبدو دا فعل نے معمول یا مفعول بھی مخ کے گڑے سر پارا تخصیص دا پارا دلتم دا چلے و ایایا فرحبون اب یادے کہ دو زور نورم دیخ یو زور پا دے کہ دا فے دے فے پا فعل داخل کردے دا فرحبون او بلّہ چے دے سر نون ضمیر امراوستے دا زور دے بدے کی وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ سنگ چہ دا ایاک نعبدو معنی سرا خاص تالا مونگ عبادت کو غیر اللہ نہ کو خاص تانا امداد واڑو غیر اللہ نہ واڑو تو دارنگے دلتم تخصیص فیدہ گئی دا زور سرا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِي لیکن دلتا یہ ولی غرضو لیدا دلتا اکثر مفسرین لکھی دی عربی غٹ مفسرین چھ فواصل دا آیاتو فواصل یو فواصلی یو قوافی یو فاصلی یو فصلی یو قافی و دا شعر پا آخر کی چھ کم سیز بار بار رازی اغیتا قافی ہوئی اور فواصل سے شعر فواصل آغا الفاظ دی چھ آغا آیاتونو کے دا آغا آہنگ دا اچولو دا پارا قرآن مجید یو انداز خل گلی نو پائے کہ اکل اکلا بعض لوازمات لری کی لکہ فرحبونی نے یہ لری کر رکھ اصطلاح کے تفواصل ہوئی اور دیتا دروس الآیت خیال ساتلوم ہوئی اور قرآن کلکا دروس الآیت خیال کے ساتھ دیر مشکل شی لکہ تل کا قسمت ضیزہ آگا ہو تلفظ دار سمرا مشکل ہے تازو کار آسان دی زویزہ تی جوڑ کر ہے بس خبر زویزہ پختوش وہاں تل کا قسمتن ضیزہ دیر مشکل دے تلفظ دا گئی دے اولے کڑے دے روس الآیت وجہ کڑے روس الآیت دیتا پا اصطلاح دا علوم القرآن کے فواصل ہوئی
دا کم صورتونو هغه ته مفصل وای کنه چې کوم خلک په اصطلاح نه پوهیږي نه هغه دې کې تفصیل نشته دا تفصیل نه یا فصل نه جداواله یعنی په کې آیاتونه مختصری یو آیت ډیر زر د بل نه جدا کیږي نو ځکه قصار مفصل او فلان مفصل او فلان مفصل یا وای یا فرحبون دا راهب اوم د دینه وترخ ولې راهب هغه چې هغه د الله د رضا لپاره د دنیا نعمتونو او پزان بندول جنسی تعلق به چا سر نه ساتو دارنګي خوراک سکاک به چې کم دی دا ډېر کمزور ساتو هم په دغه بنیاد باندې صوفیاء کرام روان دي کنه رهبانیت خو بدعت ته ورهبانیت نبتدعوها ما ته یاد دي دلته چې شیخ عبدالسلام رحمت الله تعالی علیه په یو تقریر کړو ورهبانیت نبتدعوها فما راوها حق رعایت ما كتبناها علیه او د تفسیر مدارک نه داغه وضاحت کړو ډېر په خوانه خبر ده رهبانیت یو بدعت ته دا ممکن نه ده اوس باندې خلق راګي چې تاغي تمخه ته سو مزیدار چای کې دی کنه نو بګي وبو راځي دا ولې دا د دې لپاره چې دا نفس شرارتي کی په دی باندې پیدا او رهبانیت اسلام نه ده نشته خلق ته د خودنه لپاره بلا شي خلق ده پوه خایو روتا بیزا ورته کې دا باندې خوريخ او خامخا وبو کې خو دې خوږي چې دا خراب شي لکه صحیح حدیث سره بس کوي چې سید عائشہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکور کې چيلې رید کړي شو او په چاړې خوړه چاړه باندې پرېګاو دې کې اذان شو نه او ورزول به موږ نه پیژندو عدالت علماء سے وای انګريز ځامن دی ګوره په چاړه خوراک کې لګیا دي لکه تاسو څه کوي تاسو په چاړه خوراک کې د انګريزانو پویم څه شی سره حیران شي څه کوي نو بار کې دا ممکن نه دا چې ته جنسی هغه خواهشات یا نفسانی خواهشات دومره دباو کې چې شریعت کې اجازه ورغلی ته دا هم ختم کړه او دا یې څه نتیجه شو دا نتیجه شو چې کوم پادریان به راهبین نو اغي سره وا په هغه خلوتګاهونو کې نند وګر نند چې اوس ته سسټر وای سسټر به ور سره ناغه سسټر چې کوم دا غیرونو پرې نه خو دی ما یو کتاب کتلې تاریخي کلیسا بنوم باندې او په کې لیکلي دي چې په کلیسا کې یو حلالي وجه نشته اوس دا څه شي نتیجه شو دا نتیجه د شوا چې تا هغه انساني جذبات چې کوم دی هغه داسې دباو کړل چې شریعت هغه دباول نه غوښتل شریعت دا غیر لپاره نکاح جایز کړو یو دوا درې سلور او ان خفتم الله تعدلوا فواحده ټول قوم ظالم دي که په یو اکتفا کوي ها بل څه وجه خو نشته یعنی هر سړی ظلم کوي که ظلم یې نه کولی نو واحده ذکر خو هغه وخت کې دی چې تاسو عدل نشئ کولی دا خو عملا ټول قوم ښیي دا چې موږ ظالمان یو پوه دې طرف ته لږه توجه وکړئ دا ګپ نه لګو دې ته توجه وکړئ د هغې وجه دا ده چې بې شمېره زنانه په غلطو نه نه ګران نه ده دا ذهن سازي وکړئ د خلکو ګوره یو ښځه ده زمونږ سره د هغې نه ولې به دې وایي ته دومره کمزوری شوې خبره همدغه ده که نه بیا برید مه تاوې راته چې موږ مه تکړه یو د وخت تقاضا ده چې په هر کور کې دوه دوه او درې درې بچی ناستې دي او خلک په یو اکتفا کوي کونډې سره څوک نه کوي نکاح تورې ښځې سره نه کوي یعنې هغه
ټول سيزونه برباد دومره د هغې نقصان دا شو چې بدکارۍ عامې شوې. د دغه نقطه نګاه باندې خبر کوم. صفایي نشته مونږ کې، پاک دامنې نشته رې، شب زندهداري نشته رې، د خپل عمل الله له د جواب ورکولو تصور نشته. تو دې وجه نه بې حیایي ډېر عام دی. بیا دا اوس موبایل چې کوم دی خښتې په شان شی دی هر چا سره. دې خو هغه حشر جوړ کړی دی خلکو چې یو ځل ما تنقید کوو نو وایي زموږ ځوانان یې خراب کړل. زموږ یو دوست دی پاڅېده وایي موږ بوډاګان یې خراب کړو. هغه رښتینی سړی و. نو دې یو خلک وشرماو. د دې نه ښه دا را چې هر ځوان دې په ځوانۍ کې واده وکړي. نو بار کې خلکو دا رهبانیت خپل کو. قرآن د دې بدۍ ویلې وي چې دا یو بدعت او ما کتبناها علیهم او ما رعوها حق رعایتها. په ځان دې لازم کړو نو بیا خو دې خیال نه ساتلی شه که نه. څنګه به ساتې چې ته غوښې خورې بالفرض شراب څکې او تا دې چې کوم دی نن ګرځي دغه شان پنډی یې ښکاري زلفې یې ښکاري بیا به کې څه پاتې شي. خیال نشي ساتلی په دې کې. رهبانیت لا رهبانیت فی الاسلام او رهبانیت امتی الجهاد. ته دې وجه هم دکه ده. بس انشاءالله نن دا کافي دی.